یو څلور جینکۍ راغلې او ما ته ویل چې یاره مونږ ځو پلانکي ځای ته و چې کله چینچۍ ته راختې نو وایي داسې د چینچۍ بره چت ته وکتل وایي چې چت ته یې وکتل ما ته ویل چې تا سره ټیپ نشته وایي ما ورته ویل چې نه زما سره خو په دې چینچۍ کې ټیپ نشته وایي واپس رانه کوزي شوې وایي کله چې یو کس موټر سایکل ته وخیږي ملګرو او د ده سپیډ د 80 او د 90 نه واوړي نو وایي دا خپل مرګ ته هم چیلنج ورکوي چې ته ما ته هېڅ هم نشي ویلی د اختر دا خوشحالیانې تېرې شوې اول خو راسه د خپل کلي علاقې هغه حادثات شریک کوي چې دا اختر د خوشحالو اخترو خو چا په خپل خاندان او په خپل کور والا باندې په غم کو په تکلیف باندې کو د سیټ کې دغه دوه نوجوان په سوات چارباغ کې غالبا چې دغه د موټر سایکل اکسیډنټ دغه دوه نوجوانان وفات کړل دا هم ویل کېږي چې په سوات چارباغ کې یو بل نوجوان هم هغه سین وړی و خوشحالۍ له به تللی و چیرې موږ به خوشحالي وکړو خو زه هغې خلکو ته وایم چې کله تاسو خوشحالۍ له ځئ او تاسو وایئ چیرې موږ خوشحالي منع وکړو نو تاسو بیا دا سوچ وي چیرې هم دقه خوشحالي واپس زه خپل مور او پلار له یوسم تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې ماله والد صاحب 1000 روپۍ راکړئ 2000 یې راکړئ 3000 یې راکړئ هر څومره یې راکړئ په دې سوچ یې راله راکړئ چیرې زما دا بچې خوشحالي منع وکړي په دې اختر کې د خپل امزولو سره د خپل یار دوست سره وګرځي ستا د خوشحالۍ دپاره خپله خوشحالي قربان کړي په کور کې خپل اختر تیر کړي خو تاله پیسې درکړي چیرې زما دا بچې خوشحاله شي نو تا بیا د هغه والد صاحب د خوشحالۍ سوچ کړی دی چیرې زه یو ځای ته ځمه هسې نه چې زه هم دقه خوشحالي هغه خپل والد صاحب له کور ته واپس په ماتم کې راوړمه دغه درې نوجوانان د اختر په اولنۍ ورځ باندې هم یو پیلډر اکسیډنټ شوی اوس د هغې پته نه لګي چې د دغې پیلډر اکسیډنټ په کوم ځای کې شوی و دا نوجوانان په دې لارو کوڅو کې په دې سړکونو به تاسو کتلی وي چې په دې موټر سایکلو باندې مختلف قسم کردارونه ادا کوي دغه نوجوانان به تاسو په دې شکل هم لیدلی چې هغوی به د ځان سره غټې غټې اوپرې راغستي په سړکونو چې کله هغه تیریږي نو شاته پسې دا کنزل او وینا وي منم چکر زمونږ د ټولو حق دی موږ هم چکرې لګو تاسو له هم پکار دي چې په دې اخترونو کې وګرځئ چکر یې ووهئ خو د چکر خپل اصول دي دا اصول نه دي چې ته د کور نه په خوشحالۍ باندې وځې د مور او پلار هغه ارمانونه چې زه زما دا بچی وګرځي په ځان باندې په کور کې په تکلیف باندې اختر تیر کړي خو ستا د اختر د خوشحالۍ دپاره تاله جامه پیزار تاله نغدي روپۍ هم درکړي وایي زه وګرځه نو زه وایم که زره برابرم تا سره چېرته د دغه پلار احساس وي د هغه مور احساس در سره وي نو سوال نه پیدا کېږي چې ته بازار ته لاړ شي او اوپر راواخلې او ملګرو ته وایي چې یاره د ځان سره اوپر وړو او هغه اوپر تاسو په پل سپیډ کې لګولی په لارو کوڅو کې ستاسو پسې هم کنځلې کېږي چې په کوم ځای باندې تېروځئ نو چې هلته څوک ولاړ وي نو هغه د خولې نه بدې ردې راوځي چا چې دغه اوپر په دې اختر کې اغستی تلی چکر له او ال دې په پل سپیډ باندې لګولی هغه دې نن کلمه تېره کړي او ما ته دې په کمنټ کې ووایي چې او ما وړی دی خو ما ته چا کنزل نه دي کړي نن را سره یو چینچۍ والا ولاړو دقه شانتې لا اله الا الله محمد رسول الله چې څه کسانو هغوی اوپر روان کړو په پل سپیډ کې لګولی و زه چې په کوم ځای کې ولاړو ما نو په هغه ځای کې چې څومره کسان ولاړو هغوی کنځلې شروع کړې هغه چینچۍ والا ما له خواله راغلی ما ته وایي سهر یو څلور جینکۍ راغلې او ما ته ویل چې یاره مونږ ځو پلانکي ځای ته و چې کله چینچۍ ته راختې نو وایي داسې د چینچۍ بره چت ته وکتل وایي چې چت ته یې وکتل ما ته ویل چې تا سره ټیپ نشته وایي ما ورته ویل چې نه زما سره خو په دې چینچۍ کې ټیپ نشته وایي واپس رانه کوزي شوې دا حالات دي وایي ما ورته په دې الفاظو باندې وویله چې زه ډم نیم زه مزدور یم زه مزدورۍ له راوتی یم زه ډم نیمه چې زه په خپلې چینچۍ کې په دې سوچ باندې ټیپ ولګوم چې یاره زما چینچۍ ته څوک راخیږي نو هغه د ټیپ دپاره راخیږي چې زه پرې مزدوري وکړم اختر دی او هر سړی زما چینچۍ ته راخیږي وایي دا ډمخانه نه ده وایي ما ورته دقه الفاظ ویل چې دا ډمخانه نه ده دا زما چینچي دی دا زما د رزق ځای دی په دې باندې زه رزق ګټمه دا نه چې زه پکې ټیپ ولګوم او هغه حلال رزق په ځان باندې حرام کړمه وایي ما ورته ویل چې مخکې لاړ شئ هلته کې د دنیا چینچیانې دي چې په هغې کې ډمخانې لګېدلي دي په هغې کې لاړ شئ
نو داسې ډېر چینچیان واله زموږ وروڼه به وي چې هغوی به په دې سوچ باندې هغه چینچۍ ته ټیپ ورخېجولی هغه چینچۍ ته خلک ورخېجي چې په کوم کې ټیپ وي او هغه مستي او هغه چې کوم حالات دي نو هغه بیا صحیح هغه بیا په یو کور باندې ماتم راولي. تاسو به ډېر داسې چینچیانې هم لیدلي چې هغوی اکسیډنټ وشي او هغې کې چې کومې سورلۍ ناست دي نو هغوی کور ته په مړه خوله باندې وروړي. نو ما ته ویل نوید بی وایي څوک ورسره هم نه سړي هلکان هېڅوک هم ورسره د کور څوک ورسره نه و صرف جینکۍ وي چېرته چکر لتلې. نو هغې نوجوانانو ته عجزانه ریکویسټ کومه چې خپل مرګ له دعوت مه ورکوئ. تاسو چېرته چکر له ځئ د چکر مطلب دی که ته په موټر سایکل باندې ځې نو چې ګیر چاپېره کوم ښکلای کوم شینکۍ نو چې هغې ته ته په مینه محبت باندې وګورې دقې ته چکر وایي. دا نه چې ته په فل سپیډ کې روان یې او لاس او خپې دې رپي چې الله مکه موږ راولوېږو نو شړق دې په دغه چکر باندې ولګي شړق دې ستا په دغه چې کوم ځای ته ځې په هغې دې شړق را پرېوځي چې ته په خپل مور او په پلار باندې په ماتم کې دا اختر تېرې نو زه یم دغې چکر ته بیا ضرورت نشته. د چکر خپل اصول دي په هغه اصولو باندې چکر یې وهئ خیر دی دا ستاسو حق دی خو هغه چکر نه چې دا د اختر دا خوشحالي په ځان باندې اور سکور کې او د کور په خلکو باندې هم اور سکور کې او په موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړي او بیا راشي په کور کې په کټ کې پرېوځي او بیا ځان له چیو روټۍ هم نشي راغستې خپلې امتیازې هم ځای ته نشي رسولی ځکه د موټر سایکل اکسیډنټ دې کې دوه خبرې دي یا به د ملا او خپې او لاس ماتېږي او یا به د دې دنیا نه ځي. نو چې ستا لاس او خپې او ملا ماته شي او په کټ کې پروت او محتاج یې نو ستا دغه ژوند خوښ دی او که دا ژوند دې خوښ دی چې زه د دې دنیا نه رخصت شم او زما مور او پلار بیا ټول عمر په ما پسې کړېږي او دردېږي. دا ویډیو به طور اسلام مخکې شیر کې که اصلاح راشي نو ډېر بخښئ. چېرته م یې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دل وي الله